پرونه کې راسه ملمانه راځي وکیلانو په دې اړه باندې بسړنه ته هم مخلو چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو سپریم جوډیشل کونسل ته خط لګل دی او په دغه کې کوم خبري کړې دي دا ټول به تاسو ته وړاندې کوو په دې به ملمانه لرو خو هم زو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر پروزنی بریفینګ کې د امریکا د دریز یو ځل بیا تکرار کړی چې امریکا پاکستان ایران د پایپ لاین پروژې ملاتړ نه کوي په دې اړه باندې د معلوماتو سړن د لپاره موږ سره د کانګرس ودانۍ د مخنه د دیوا همکار او خبريال پیرزور شاه صاحب ملګری شو تر کلو سلام شه په خیر غلی پیرزور شاه صاحب راغلی پیرزور شاه صاحب ولې پښتنه به هم د وکم چې د امریکا د دریز بیا تکرار کړی چې پاکستان ایران د پایپ لاین پروژې ملاتړ نه کوي آیا دیوتی ملاتړ غوښته د پاکستان او د ایران د پایپ لاین کنه څه خبره شوه نو دا خبره خو اوس دا سدا چې امریکا چې کوم دی هغه بندیزونه لګولې دي په ایران باندې د نیوکلیر پروګرام چې کوم جوهري پروګرام دی هغه په حق لا چې کوم نو هغه وجنه چې کوم هر یو کمپنی هر یو هیواد چې ایران سره سهم کوي هغه کاروبار کوي هغه ور سره تجارت کوي یا سهم کوي نو هغه د امریکا د بندیزونو لاندې راتلې شي او میتیو میلر دا خبره یو ځل بیا تکرار کړې ده چې کله دا تاسو شوې ده چې آیا پاکستان غواړي ویور دی ته وایي چې پاکستان وایي چې مونږ د بندیزونو نه دی استثناء شو مونږ باندې دا بندیزونه نه اپلای کیږي خو پاکستان وایي چې مونږ دا نه دی کړی او مونږ ته ویور ضرورت نشته ولې چې مونږ دا خپل خاورې باندې چې کوم ګیس پایپ لاین دی هغه جوړو نو دریم پارټي ضرورت نشته چې مونږ ورنه ویور پر اپلای کوو دا د فارن افیس چې کوم ویان ده هغه دا خبره کړې ده خو بهرحال که مونږ ارویدونکو سره دا شریک کو چې دا 2009 کې د ایران او پاکستان یو معاهده شوی و چې هغه لاندې به ایران پاکستان به ایران نه تقریبا 900 مليون کیوبیک فیټ نه واخله 1 بلین کیوبیک فیټ پورې به ګیس روزانه اخلي نېچرل ګیس چې کوم دی نو هغه ایران وسوي چې مونږ چې کوم خپل طرف نه دی نو هغه مونږ پایپ لاین جوړ کړی دی ایران په لګیا دی خو پاکستان طرف نه په هغه نشته اوس خطر دا دی که فرض کا پاکستان خپل طرف نه په کارونه کوو ایران تلشي انټرنیشنل کورټ اف اربیټریشن ته چې هغه عدالت چې کوم د هوادونو منځ کې داسې فیصله کوي په داسې شخړو کې نو او داسې خطر هم دلته ویل کیږي چې پاکستان باندې 38 بلین ډالر لګې دي شي جرمانه چې ولې دوی دا پروجیکټ پوره نکو د معاهده مطابق نو هغه پر پاکستان اوس وایي چې ویور خبره شوې دا بل ورځ دا ډان اخبار کې چې کوم د پېټرولیم منسٹر دی هغه دا خبره کړې و نو په جواب کې دا اوس بحث بیا شروع شوی دی او ډونالد لو چې کوم د اسسټنټ سیکریټري اف سټیټ فار ساوث اینڈ سنټرل ایشیا دی په سټیټ ډپارټمنټ کې دلته هغه 13 وینزډے ته د بوت په ورځ دا خبره کړې و چې فرض کا پاکستان ایران سره د تیل راغواړي امپورټ کوي نو هغه باندې به سانکشنز لګې دي شي نو سانکشنز په لګي نو مطلب دا دی چې اوس پاکستان پر موږ وګورو چې پاکستان آیا کوم داسې هغه کوي کوششونه کوي او امریکا خو ورته دا کلیر کړی دا چې موږ سانکشنز لاندې به دوی راځي که فرض کتا سو ایران سره ډیلینګ وکړو صحیح دا ډېر د مخ کې نه د پروجیکټ باندې خبرې کیږي حکومتونه پکې بدل شول کاغه د پیپلز پارټي حکومت او بیا د مسلم لیگ حکومت او د تحریک انصاف حکومت او بیا کده مسلم لیگ د حکومت او قتل شي تر اوسه پورې په دې باندې خبرې کیږي خو آیا وجه سره تر اوسه پورې یو خو د امریکای د چې نه کمپلیټ کیږي او بل د په دې باندې وټه مغستل کی نو تاسو غړي چې ایران به هم دغه کوټ تزیو بیا پاکستان باندې دغه جرمانه لګي دی به ور کوي نو چې دا خو اوس په مخ کې مونږ ګورو چې ایران څه کوي او پاکستان ډیپند کوي په پاکستان پر ریسپانس باندې ګوري پاکستان اوس چې کوم تاسو ته اندازه وی چې تقریبا 80% د خلکو سره پاکستان کې دنه نېچرل ګیس نشته چې کوم دیم اغم په خارونو کې د تقریبا مونږ چې 10% پورې او فرض کا چې دوی د ګیس قیمتونه زیاتوي اغم سیاسي توګه باندې د پارټي ته د حکومت ډېر ګران هغه بوي نو هغه به کوشش کوي چې او بجلی مطلب چې بجلی ډیره ګرانه ده نو دوی به کوشش کوي چې نېچرل ګیس راولي او نېچرل ګیس پر به دوی ایران سره بل اپشن نشته او ما څنګه معاهده ورسره کړی دا او که فرض کا اوس معاهده په لاندې دوی کار کوي خپل پایپ لاین باندې چې کوم په پاکستان په طرف به جوړیږي نو هغه باندې به دوی ته خطر د کوم خبرې کول لګیاو چې امریکای بندیزونه په راځي نو پاکستان ما مطلب دا دی چې ډېر یو مشکل صورتحال کې دی یو طرف ته خواندرونی دوی ته ډېر زیات ضرورت دی د توانایي او د نېچرل ګیس د بجلی په مقابله کې او بل طرف ته دا بندیزونه دي نو ایران کا فرض کا پوه شو ایران هم مونږ وینو هغه بخامخا بیا ځکه فرض کا د پوه
پوه شو چې د پاکستان خپل چې کوم ژمنه کړې دی هغه نشي پوره کولای نو ما خیال دا دی چې ایران بزي هغه ته کوټ ته او کوشش وکړي چې پاکستان باندې دا جرمانه ولګي به مونږ ګورو چې پاکستان ورکول شي یا نه. ډیر زیات مننه کو پیرزبر شاه صاحب د وخت را کولو معلومات شریکولې وي هم نه ډیر مننه. تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو وښایو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټونکي ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری ثنې کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کېکاږئ او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د وایس اف امریکا ډیو ده د لوی خبر پښتونخوا په دویم برخه کې درته زه نصر الله خان به هر کله وایم. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو په عدلیه کې د خفیه ادارو یا استخباراتي جنسیانو د ښکارا مداخله پر ضد سپریم جوډیشل کونسل ته خط لیکلی. د غوښتنې کړې ده چې د ښکارا مداخله او په قاضیانو د فشار راوړلو په اړه د یو جوډیشل یا قضایي کنونشن راوبلل شي. خط کې ویل شوی چې حتی د یو جج د بیډروم یا د کېدو د کمرې نه خفیه کیمرا ترلاسه شوې ده چې په هغه کې د جج د کورنۍ ویډیوګانې ریکارډ کړل شوې. دغه ویډیوګانې د نورو ججانو ته په وړاندې هم چلول شوې دي خو تر اوسه په دې هیڅ اقدام ونه کړی شو. په لیک کې د ججانو لخوا په عدالتي چارو کې د استخباراتي استازو د مداخله په اړه د قضایي کنونشن یا غوښتلو وړاندیز شوی ویل شوی دي چې جوډیشل کنونشن نه معلومه شي چې آیا د نورو ایالتي محکمو ججانو هم د داسې وضعیت سره مخ دي. د خط د اسلام آباد د های کورټ شپږ ججانو جسټس محسن اخترګیانی، جسټس طارق محمود جهانگیری، جسټس بابر ستار، جسټس سردار اعجاز اسحاق او جسټس ارباب محمد طاهر او جسټس تمیم رفعت امتیاز لخوا لیکل شوی او د خط نقلونه د سپریم جوډیشل کونسل ټولو غړو ته استول شوی دي. دغه لیک په اړه تر اوسه د پاکستان پوز یا حکومت کوم خبرګون نه دی خوده، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه لیک په ملاتړ لستري محکمې یا د سپریم کورټ څخه غوښتي چې تحقیقات دی وکړي. یاره دی د اسلام آباد های کورټ په خوانه سینیئر جج شوکت عزیز صدیقی جولای کال 2013 کې د پنجاب پنډي خار کې د وکیلانو تنظیم یا غونډه بار کونسل دستوري د پوینا په محل په پوز ملکی عدالتي چارو کې د لاسوهنې سخت تورن لګولیو. هغه ویلیو د استخباراتي ادارو چارواکي د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ته ورغلي چې یقیني کړي په خوانه وزیر اعظم نواز شریف د انتخاباتو لپاره د جیل د دروازو شاتوي. د پاکستان د استخباراتي شبکې آی اس آی په خوانه مشر جنرال فیض حمید په ځان دغه لګیدلو تورونه رد کړی دي. په تیر وختونو کې هم داسې کوي د نواز شریف سره په خلاف خو وس د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا د خفیه ادارو پر ضد تورونو په جواب کې په سوشل میډیا هم دغه ججانو پر ضد تورونه لګول کیږي. په تیر وختونو کې کڅو هم په خفیه ادارو تورونه لګول شوی خو پاکستان کې دا سپړومیزل شوی چې یو د های کورټ د چیف جسټس سربیره نور ټول ججانو د خفیه ادارو په مبینه د مداخلت پښتنې راولاړ کړی دي. هم په دې خبرونه کې مو سره د پاکستان بار کونسل په خوانه غړ منیر احمد کاکړ سره ملګری شوی. ورته کله وستړی مشه په خیر علي منیر احمد کاکړ سره نصر الله خان ډیره مهرباني کورودا چې ودانن مهمه مسله کې ته ز انبور واخلم. مننه کوم تاسو د وخت راکول او ولې پښتنه به هم دا وکم چې د پاکستان د اسلام آباد های کورټ شپږ ججان د لیکي چې داغي پادلیه کې لاسوهنه کیږي د ویډیوګانو خبره پکې شوې ده. په دې کې د جسټس صدیق چې کوم تورون لګولي چې هغه داغیم د ملاتړ کوي. آیا په پاکستان کې دا اولنې ځل دی چې په ججانو باندې دومره فشار دی دا په دومره لوی طریقه باندې راغلی کوم مخکې هم د پاکستان په عدلیه کې داسې مثالونه شته؟
خبره خدای دا په پاکستان په عدلیه چې کوم ورځ پاکستان جوړ شوی د 47 زه خو په دغه نتیجه رسیدلم چې پاکستان کې آزاد عدلیه خو ګس اوله نه او تننه پوری موجوده نه ده نن دا خطه دغه شي عکاسي کوي چې دلته عدلیه آزاد نه ده او کچيري څوک دا وی چې دا عدلیه آزاد ده نو نن ودارنګ خطونه نه وای په دغه کې خو ګستا پیاتي د بټو کیس په حواله باندې هغه وخت د جسټس نسیم شنسا صاحب په بقاعده خپل د غرنګ په ویډیو پروګرام دی په کې دا ویلي چې پر موږ باندې پریشر وړو او د سزا په حواله باندې نو دا پریشر خو ازل زر روان دی د پاکستان له جوړېدلو د ځانونه پوری موږ پر عدلیه باندې په مختلفو کوټو کې خاص کر د فوجي اسټابلیشمنت او د ایسای پریشر ور باندې ولو په دغه کې خوشک نسته لیکن دا اوله واقعیا د زما په حساب باندې ځکه کېدل چې په تاریخ کې دا رنګ خلګونی چې دا اول وار دی چې بقاعده سیټینګ ججان او هغه د اسلام آباد شپږ ججان تر دغه مخکې کله تاسو د شوکت صدیقي خبرو کې شوکت صدیقي په یو اوپن فورم کې دا مجلس وکړي خداغه دا سزا دغه ورکړي هغه د دې حساب کتاب په دغه شکل کې چې د هغه سیټ رمو کړي خو دلته وشپړ ججان او سیټینګ ججان چې دا وخت دا خبره کړي د دایښ کې چې د آی اس آی انټرفیرنسي د خلکو په کورو کې انټرفیرنسي خفیه کیمرې دي ما خاط په پاکستان جوډیشل هسټری کې دا رنګ تر مخ کې اوپن دي او ججانو دا رنګ اوپن دي او د میډیا په ذریعہ باندې دا رنګ لیټرز ما په یاد نه پیاس کړی چې دا رنګ دا واقعي سوي دا اوله واقعیا ده چې ججانو دا کمپلیټ ډایرکټ دي صحیح کاکړ صاحب یو طرف ته کده ایکشن ان ایډ اپ سول پاور چې پاکستان کې یا خیبر پختونخوا کې ورته د مارشل لا دویم شکل وای بیا د هیومن رائټس خبره یا د بشري حقوقو خبره چې راشي یا د میسینګ پرسن فورس ډیسپیرنسز یا د جبر د درکې د خلکو خبره چې راشي او یا کنور داسې خبرې وی چې د پریزنر اف کانشنس یا د ضمیر چې کوم قیدیانی کداغه ادریس خټک صاحب نوم واخیستل شي په داسې کیسونو کې مخکې ججانو استفاګان نه دی راغلي یا دومره زیات یا چا په داسې غټ غږ نه دی پورته کړي دا خاص مخصوص وخت ولې راغی آیا ججان باندې فشار ډیر زیات شو یا دیو کې همغږي زیات شو یا وجه بل څه ده خبره په پاکستان کې خو تننه پوری دارنګ شیان چې دی واځي هغه ته دا ویلې نه چې دا وس فشار دی خدایي تور پر پدې چې شرک نسه تر دغه مخکې د داشپړ ججانو متعلق دا خبره کېدله چې په اسلام آباد شپږ ججانو باندې پریشر دی چې دوی د ریزاین ورکړي کله په لاهور ای کور کې چې شاید جسټس دی ریزاین ورکړي هغه په خپل ریزګنیشن کې د علي مقبال د شاعري ذکر کړی ولو خو لباته مرخ په پاکستان کې کته د 2007 تحریک خبره وکړي سبسیکوئنټلی بعد کې د اشکارات چې دا د آزاد عدلیه د لپاره تحریک نو یا د چودري افتخار د ازادي د لپاره نو دا هم د فوجي اسټابلیشمنت دغه وخت پرویز کیانی په دغه په زور کې چې دغه هغه بینیفټس وو دغه د لپاره از ټول جوډیشري هم استعمال وسو او زموږ بار ادارې هم استعمال وسو دي چې چونکه هغه وخت دوی له مشرف ځان خلاصېدل د لپاره بل طریقه ولنه نو زما دا یو ګمان کېدل چې چونکه په فوجي اسټابلیشمنت کې دنه هم ډیر دغه چې دی سیستم چې دی زموږ د اطلاعات مطابق چې دوی دنه هم سره ډیر مسلې سره ګمبیر دي دا هم یو اندیشه لرم ځم کېدل چې بیا دا رنګ د 2007 رنګ یو تحریک دا رنګ یو حالات پیدا نه کی چې په دغه کې فوجي اسټابلیشمنت کې دنه چې دا وخت کم قوتونه ناس یا دا وخت کم طاقتور هغه دغه چې ناسي هغه د روکتان د لپاره یا دغه باندې کدغند د لګیدلو د لپاره دا یو دغه کېدل شي خو به هر حال هغه خو یو علایده کیسه د کچيري زبې دا ویم کچيري یم زه په خپل ذاتي تور پر دا بیا غنیمت ګڼم کادارنګ وسوي چې دا وخت په پاکستان کې د عالیه الیکشن کې چې د فوجي اسټابلیشمنت یا موږ د خفیه ایجنسی کوم رول چې یا په عام ژوند کې چې د لوک دغه میسینګ پرسنز په حواله باندې کې کبه خیبر پختونخوا کې کبه بلوچستان کې نو د دوی رول چې ډیر نیگیټیو او ډیر اګریسیو او ډیر ظالمانه دي نو زه دا وایم چې چیرې دا شی د ججانو په توسط باندې دا ښکارسو زه دا خوشایند ګڼم صحیح کاکړ صاحب یو طرف ته وکیلان زیات تر په قانون پاین باندې پوهیږي او داسې مسلې چې راځي نو خبري هم کوي احتجاجونه هم کوي بیا چې کم بارز دي د کاغذ اسلام آباد های کورټ سپریم کورټ بلوچستان او د کراچۍ او د خیبر پختونخوا د سند د پنجاب په دې وختونو کې په دې حالاتو کې وکیلان په کوم ځای کې ولاړلي خبره ده د وکیلان خو ما په خپل ذاتی تور پر چې کوم انډیپندنت بارز دي
خاص کر زه د بلوچستان په حواله خبره کوم او زه د دا وخت د پاکستان بار کونسل ممبر هم یم له بلوچستان زه خو زه د بعد مرغه ډیره بس قسمتي ګڼم چې د پاکستان بار کونسل او د سپریم کورټ بار اسوسییشن موجوده کابینټ چې دی پر دا باندې د دوی خاموشي سوال یې نشان دی وس پریس ریلیز راغلی دی موږ یو ممبر یو موږ ډیماند کړی دی چې د پاکستان بار کونسل د ایمرجنټ میټینګ راو غوښتل سي او په دا معاملې کې د بالکل یو شفاف انکوایري د کنډکټ سي زموږ بلوچستان بار کونسل او په شمول یې د ممبر پاکستان بار کونسل او بلوچستان هاي کورټ بار اسوسییشن موږ د چیف جسټس زده مطالبه کړې ده چې پر دا باندې د سوموټو اکشن واخیستل شي او لارجر بنچ د تشکیل سي یا فول بنچ د تشکیل سي او د دې مکمل انکوایري د وسی کچيري دا الزامات اصلي الزامات هم باید د پکار دي د دې تحقیقات وسی کاو کني دا الزامات ترسي نو به دې باید د ودا خلکو ته د آزاد عدالت باندې چې دا کم کوشن دي یا د آزاد عدالت چې کومه غوکار دي باید دغه بحاله سي کنو ما خال بیا به ځم پبلک په دا وایي زموږ د جوړشتي چې دی کم په پاکستان په انډیکس باندې د دنیا په انډیکس باندې پر 138 140 نمبر باندې ده نو خو د دنیا جهان پر موږ باندې اعتماد نه کوي موږ پر عدالت باندې اعتماد نه کوي نو پبلک په بیا چیرې اعتماد کوي او دا د اعتماد چې پیدا کیږي ما په حساب باندې په ملک کې انارکی د پاره دا سچويشن به دي انارکی لدی او دا ډیر خطرناک شي پیدا کوي یو طرف دي د سپریم د پاکستان کې سپریم کورټ چې کوم د اسلام آباد هاي کورټ د ججانو په دغه باندې یو غونډه راغوښته د فول کورټ اجلاس هم روان دي تر اوسه تاسو څه ګورئ چې د دینه اخوا بس سکیږي ک دا اوس ججانو ته وایي چې تاسو راشه او تاسو سره کوم ثبوتونه دي هغه راوړي یا جوډیشل کنونشن خبره کیږي دغه څه شه دي او په دې مخکې اقدامات څه کېدل شي خبره ده د اوس خو ګوره د اگر مجلس دی دا اوس دا ګیند ولاړی د قاضي فایزیسا په کوټ کې دا خو ججانو چې د اسلام آباد هاي کورټ ججانو چې کم په تفصیل شي کوم واقعیت بیان کړی دي هغه خپل ځان ښکارا کوي هغه دنیا ته دا ښکارا کړه دا وخت به دا مسله د قاضي فایزیسا او د سپریم کورټ ځمداري جوړیږي چې دوی براولېږي چې په دا باندې به تحقیقات کوي ما په نظر باندې قاضي فایزیسا باید دا پر دا باندې سوموټو اکشن واخی او فول کورټ جوړ کی او د پراپر انویسټیګیشن وکي او دا فول کورټ ټرایل چې دی باید دا اوپن ټرایل وی او بالکل میډیا ته هي او دغه ججان راشي کله کوم سټیټمنټ چې په الیګیشن اف سټیټمنټ چې لګولې دي چې دا په اوپن کورټ کې دا هرنګ بیان سي او په دې کې باید دا زما په نظر باندې دا وخت سیاسي پارټیانو هم ځمداري جوړیږي چې اول واره د پاکستان په جوډیشل هسټری کې چې سیټینګ ججان چې دی دا سیریس الیګیشنز لګي او د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې پر حساب باندې وزما په نظر باندې دا وخت پولیټیکل پارټیانی د بار او د سیول سوسایټي دا ځمداري جوړیږي چې په دغه پابند کې سټیند وکي او قاضي فایزیسا او د سپریم کورټ ججان پر دغه مجبور کی چې د دې لپاره باقاعده یو سوموټو اکشن واخلي صحیح کاکړ صاحب یو طرف تاسو په خپل د بلوچستان حالات تو ګوري د خیبر پختونخوا په مرکز کې شپږ ججان او هغه څه فیصله کوي او دا څه خبره کوي په غو فشار راځي نو تاسو نه غنئ چې چرته د وړو پارټو خلک چې کوم یا د بشري حقوقو فعالان چې وي د وړو صوبو یا دغه شانتي نور ښکارا خلک چې کوم وي هغه د حق خبره کوي او هغه بیا عدالت تزینو آیا تاسو غنئ چې حالت هم په جج باندې چې کوم فشار وي هغه آسان وي او پاغي باندې راځي او هغه مخکې خبره نشي کولای کنه دا صرف یو سیاسي خبره مخه ته راغلي ده یا خبره ده ته په دې کې شک نشته خبره ده ګوره زما په نظر باندې اوس په پاکستان په جوړشتي کې خبره درته کوم د آی اس آی د مرزي بغیر نو اپوینټمنټس کې د موډل روز اوله زده اعتراض دي مش پر جوړشتي کې چې کوم دوی انډکشنز کوي موږ اول شپو کې دا ورته اوس په پاکستان په جوړشتي کې مور د خبره کوم د بلوچستان په حواله که خبره د سرو کوم ما چې وکي دوه درې ججان چې دی هغه انډیپندنت او وکیل کېدل شي نور داسې ججان دي چې هغه بالکل کنټرول دي ججان کم نوکر زیاده نوکر پیشه زیاده دي دا ورال په پاکستان په جوړشتي کې دا وس ورال دارنګ یو عالمیت د سیمه دي کله خالي په بلوچستان کې په سند کې په پنجاب کې په خیبر پختونخوا کې دا د فوجي اسټابلیشمنت یا د آی اس آی دا کوشش کړی دي په ډیر مواعد سره خبره درته کوم چې دوی په جوړشتي کې دا وایي د دوی ادارې په پاکستان کې چې دوی ته همیشه اخند جوړې دي یا به کدغن لگاوي هغه جوړ شي او بارو لیکن دا وخت دوی کوشش په ګرځي شان چې دی پرې شي دي پولیټیکل چې دی په پولیټیکل پوزیشن چې دی هغه پولرایز کړی دي
پولیټیشن چې دی هغه بلیک میل کړی دي نو جوډیشري هم توسط دوی دا بلیک میل کړه د ګلدادن چې دی زبطات وکشنی بل مجلس تر توکم دا تیر کال چې موږ د سپریم کورټ باندې شوشن الیکشن وصولو چې دا وخت ناسي شهزاد شوکت د دغه په الیکشن کې دا ایسای ډایرکټ انټرفیرنس وو د بلوچستان په حواله په پولینګ سټیشن کې زه په خپل د ما واچ کوي چې کوم ډایرکټ دوی انټرفیرنس دا اول واره ما ولیدلم او ما دلی مخکې مارویدل نو خو لیکن دا ما په خپل سترګو ولید چې دا واره دوی ډایرکټ انټرفیرنس موږ د بار په سټیشن په الیکشن کې مو صحیح یو طرف ته جی کدا کلم فیصله شوی دی جسټس شوکت صدیقی خبر وشولا یا د بټو صاحب د فیصله خبر وشولا یا نور داسې خبري ښکارا وشنو پاغه کې دا شوی دی خو سزا چې کوم دا چا کړی نو هغه چا پکې مخه ته نه راځي دا غي تر سزا خبره نه کیږي آی تاسو غنئ چې کچرته هم دا کیس مخ کې وړي کیږي په دې باندې آی ټی جوړیږي په دې باندې د سپریم کورټ اکشن اخلي نو آی تاسو غنئ چې خلکو ته سزا ورکړي شي ګوره د پاکستان په جوډیشري په تاریخ کې خدا ته وسه پوری شي نه د ښکارا سوي ګوره د مشرف کیس وصولو د مشرف کیس کې کوم چاتي و مشرف ته سزا ورکړل سو واغه ته ولټا چې وکار سیټ مرحوم واغه ته دا سزا ملاوت و چې هغه به د سپریم کورټ د پاره لیویټ کړي او هغه نه کې لیویټ او اخري خبره درته کوم دوی هغه مرسول لیکن دا وخت موږ په پاکستان کې داغه متعلق مطلب چې هغه قدرتي تور مړ نه دی هغه هم داغه مرډر شوی دی په هغه په ټیکنیکل طریقه یا په داسې طریقه په انداز باندې وسو د پاکستان په موجوده جوډیشري په سټرکچر کې زدا نه محسوسوم چې دوی براولیا چې خبره درته کوم ودارنګ کې انکوایري وکي یا وچاته به سزا او جزا وکي کوم ورځ د سزا کانسپټ یا سزا دوی ورکړه زدا یقین لرم چې موږ د پاکستان عدلیه د آزاد عدلیه په حواله باندې اولنې سټیپس جوړ شي کله څنګه چې تا د بټو خبره وکړه د بټو د ریفرنس په حواله باندې او د بټو په ریفرنس کې صرف دا شی ووټ کېدنګ چې ودا ته پیر ټرایل نه دی ملاسي دا خو اوله زله چې دی ګرد پبلک تمامه دنیا دا وی چې هغه جوډیشل مرډر ورو نو په هغه کې خو قاضي پایزسا بل شي اضافه نه کوي په کار خدا او چې دا اضافه کړی وای چې ورور هغه شپو کې چې کم ججانو دا شی کړی او چې پیر ټرایل نه ور کړی دا غو باندې یو کډغن لګیدل یو جوډیشل خبره کوم د خلاف آرډر سو نو بل واره به ججانو دارنګ قدم نه اخته یا چې کوم خلکو هغه په ایگزیکیوشن کې کنور وکنو دا وخت ژوندۍ نه وای کم از کم د مرګ بعد هم یو سمبولیک دارنګ یو سزا شي سو چې بل واره د پاره به نه هغه خلکو نه پبلک نه ایگزیکټیو او نه ججانو دارنګ اقدامات د قانون او د عین وضاحت کړکې کدل کوله لیکن قاضي صاحب هم دا وخت بالکل زما په حساب باندې د فوجي اسټابلیشمنت سره د مسلیت پسندي په حساب باندې روان دي قاضي صاحب چې د کوم خلکو توقوي هغه توقو خو بالکل خلکو ته نه شي ملاوي لیکن دا وسنن بیا د قاضي فایزسا یو ډیر غټ امتحان دی ازمویش دی چې قاضي صاحب په خپل الفاظ سره عملی هم کردار ادا کوي که صرف د الفاظ ته د پوری ډایلاګ وایي صحیح یو طرف بخراني پښتنه هم دا کوم محمد کګړ صاحب چې تاسو څنګه خبر وکړه په حالات چې کوم جوړلی نو آیا دا حالات خوشبینی پکار ده چې دینه به حالات خ طرف تلاړ شو د پاکستان چې کوم عدلیه دا یا دغه نظام چې کوم د پیوسل درشم نه به د خطر راشي او کنه دا به یو کیس وی دغه شانته بخکاره شو دا به هم د زړو کیسونو شانتي او وخت په وخت چې کوم خکاره شوی دغه شانته به دا هم ختم شي ګوره کزما د پاکستان د واویا کال په تاریخ کې نظر واچي او زموږ د عدلیه په تاریخ باندې نظر واچي خو زه د خپل د خوشبینی ښکار کړم خو نه دلته پاکستان کې همیشه هغه د کنسپیرسي تیوري باندې جوړ شوی دی ولې موږ په خپل ته وسه پوری د ملک چې دی ادارې چې دی آزاد نه دي نه ملک آزاد شوی دی صرف خبره درته کوم د ازادي ته د ناریت ته پوری شیدا په عملی تور پر نه د ملک آزادي نه د ملک ادارې آزادي دي په انټرنیشنل اسټابلیشمنت په ډایریکشنز باندې یا د هغه په انډر باندې دلته د ملک ډیری کیسو چې د شلک چلایي زما نظر دا دی خبره درکه چیرې زما په نظر باندې دا وخت پبلک دغه سیول سوسایټي او بار او پولیټیکل پارټیانی او پلس جوډیشري خپل رول ادا کړي بالکل خوشبینی او د بهتري د لپاره کردار ادا کېدل شي کچيري د پولیټیکل پارټیانو مسلیت پسندي او زموږ د جوډیشري سہولتکاری د اسټابلیشمنت یا د فوجي ادارو سره د غرنګ روانه ول ما خل مشکله ما ته ډیر مشکله ښکارا کړي ولې دا یو ټرنینګ پوینټ دی دا اوس د اسلام آباد های کورټ د ججانو
پر دغه باندې کزموږ سیاسي پارټیان خاموشي اختیاري سیول سوسایټي خاموشي اختیاري یا زموږ د بار ادارې خاموشي اختیاري یا خپل آزاد رول نه ادا کوي او د دې ملک ز په خپل د ګرد ملک داخل چې دي د 15 کروڑ عوام سره غداري کوي او دا د عوام سره ظلم کوي او دا د عوام د اصل ذمہ دار چې دي د خلک دي چې کوم خلک شعور لري. ډیر زیاته مننه کو محمد کاکړ صاحب تاسو وخت را کړو یو جهان مننه د دې وخت مهرباني کوم ده د دې وخت کوم مو سره باندې محمد کاکړ صاحب دا دغه د وایس اف امریکا ډیو د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو په عدلیه کې د خفیه ادارو یا استخباراتي ایجنسیانو د ښکارا مداخله پر ضد سپریم جوډیشل کونسل ته خط لیکل او غوښتنه کړې ده چې ښکارا مداخله او په قاضیانو د فشار راوړلو په اړه د یو جوډیشل یا قضایي کنونشن راوبل شي. خط کې ویل شوی چې حتی د یو جج د بیډروم یا د کېدو د کمرې نه خفیه کیمرا ترلاسه شوې ده چې په هغه کې د دغه جج د کورنۍ ویډیوګانې ریکارډ کړل شوې. دغه ویډیوګانې د نورو ججانو ته په وړاندې هم چلول شوې دي خو تر اوسه په دې هیڅ اقدام نه دی کړی شوی. په لیک کې د ججانو لخوا په عدالتي چارو کې د استخباراتي استازو د مداخله په اړه د قضایي کنونشن راغښتلو وړاندیز شوی ویل شوی چې د جوډیشل کنونشن به معلومه شي چې آیا د نورو ایالتي یا صوبایي محکمو ججان هم داسې وضعیت سره مخ دي. د خط اسلام آباد د های کورټ شپږو ججانو جسټس محسن اخترکیانی، جسټس طارق محمود جهانگیری او جسټس بابر ستار، جسټس سردار اعجاز الحق، جسټس ارباب محمد طاهر او جسټس سمیم رفعت امتیاز لیکل دي. نن په دې اړه باندې مو سره د مشهور وکیل د پیښور های کورټ نه نور علم خان صاحب ملګری شو ورته کله وستړی مشه په خیر غلی نور علم خان صاحب. ډیره مهرباني او ټول اوریدونکو او ټول کتونکو ته چې سلام وایم. صحیح مننه کوم جی وعلیکم السلام. تاسو د وخت راکول ولنې پښتنه به هم دا وکم چې کده ایکشن ان ایډ اپ سیول پاور د مارشل نوم باندې یادي کې پاکستان خیبر پختونخوا کې وایي چې ک بیا د هیومن رائټس د انفورس ډیسپیرنسز خبره یادېږي یا د پریزنر اف کانشس چې کوم خبر یادېږي چې یا د ضمیر قیدیان چې کوم دی په جیلونو کې پراته دي. خو په دا اولنې پیرداري چې شپږ ججانو د اسلام آباد های کورټ خط لیکل دي، آیا د دین مخکې هم داسې فشارونه تاسو د عدلیه په تاریخ باندې نظر دی داسې د عدلیه په پاکستان کې فشارونه راغلي دي، پریشر راغلی دی داغي په فیصلو باندې کدا لومړنۍ ځل چې د هر څه داسې ښکار شول؟ دا د چې الزامات لګیدلي دي د بټو کیس نه راواله تر دې وخت پورې چې مختلف موضوع باندې الزامات لګیدلي دي چې په عدلیه باندې په هر یو ځای باندې چې دی یو مخصوص اغداد په زمونږه په انټيليجنس ادارو چې دی اغي چې دی پریشر بلډ اپ کړي دي او هغه حالات دا شی جوړ کړی دي چې هغه کارونه د اغي د طبيعت مطابق وشي. کاغه الیکشن کمیشن کې وی کا الیکشن په دوران کې کده زمونږه پاکستان کې هر یو یغه کېږي نو په اغي کې ټولو کې غټه خبردار دي چې عدلیه یا نور ادارو کې چې دی انټيليجنس یې دومره سترونګ دي چې هغه خپل کردار ادا کوي او چې څه واړی اکیږي. بلکې زمونږ په خیبر پختونخوا کې خو دا شی حالات جوړ شوي دي چې مونږ وایو چې په کومه خبره باندې مونږ نه پوهیږو یا کومه مونږ د روټین هټ کار وشي نو مونږ وایو چې دا پیریانو وکړ او که په پاکستان په لیول باندې یو دا شی خبره وشي نو مونږ وایو چې دا ایجنسو وکړه. دې وخت کې چې دا کوم شپږ جانو کوم یغه کړي دي دا مونږ چې دې د دې دا کوم یغه د اقدام دي دا اپریشیټ کوو چې دې ډېر بولډ یغه واخیستو او بیا چې دې سپریم کورټ ته لیټر وکړو دا چې دې سپریم کورټ چې دې ټولو کې غټه اداره ده د دې نه مخکې ورونو کې صدیقی ته په خوانه جج د اسلام آباد های کورټ هغه بحال شو په هغه کې دا هر یو خبره مختلف خبره راغلي دا هغه د اوباتلو او په هغه کې چې کوم شیدونه کې خودلی شي
سپریم جوډیشل کونسل ته په هغه وخت کې هغه ټول بنیاد باندې چې ججانو ته هم چې د حوصله ملاو شو او دی دا لیټر ولګلو دا یو داسې شی دی چې اني ټایم کې صدر پاکستان یا د آئین هر یو سړی چې د سپریم کورټ نه اگاهه د پاره د سپریم کورټ نه ګایډ لاین د پاره دغه اخیته چې هغه ته لیټر لګلی چې په دې بنیاد باندې چې آیا موږ په دې ملک کې داسې خوف پهلاو شوه دي چې ایجنسی چې دي چې کوم د ریاست د پاره کار کوي او کوم د پاکستان او د پاکستان ریاستي اداره تحفظ د پاره کار کوي اغي بابت کې د دې چې اغي ډیر زیات پاورفل دي نو اغي د یری د وجه نه چې دي مونږ چې دي هغه شی چې دي په میډیا باندې یا په هغه باندې نشو راوته نو دا شوکت صدیقی صاحب چې دا کوم خبره کړې و او بیا هغه سره سو وشو یا چې په دې موجوده چیف جسټس چې د چې په کوټا کې چې کومه دماکه چې و په هغه کې چې د چې د کم کمیشن ریپورت جوړ کړو یا فیض آباد درنه کې چې د کم خبرې کړې وي د هغه پرانا کې د شپږو ججانو هغه وکړه اوس د دې دا مطلب نه دی چې په جوډیشري باندې کې مداخلت کیږي یا جوډیشري چې دا څومره فیصله کړې دي دا د مداخلت د وجې نه کړې دي یا چې دي په زمونږ په ټولو فیصلو کې چې دي جوډیشري چې دي آزاد نه ده او په هغه باندې دایره کیږي که تاسو کتلی چې کوم داشت سوچ والای چې هغه نیگیټیو سوچ والای منفي سوچ والای نو کتا سو کتلی جی ایچ کیو باندې شامل کیږي هغه د آرمي په ورده کې کیږي بیا کتا سو کتلی ک چرته په پولیس والا باندې خودکش حمله کوي نو هم د پولیس په یونیفارم کې دي بیا ک چرته تاسو کتلی په مختلف موقعو کې هغه نیگیټیو سوچ والا دا شی استعمالي چې خپل مقاصد ته ورسیږي نو د دې لپاره سپریم کورټ ته دا لیټر لګلې دي چې د مونږ لپاره دي چې دی ولې چې د مونږه د آرمي سره یا د انټيليجنس ادارو سره چې دی لیزان نه مونږ ته پته نه لګي چې آیا دا د اغي کسان دي کنه یا چې کوم د ایگزیکټیو والا استعمالي کی آیا دا د اغي کسان دي کنه کنه چرته د اغي کوم باندې چې دی دا پریشر ډیولپ کیږي او نور څو خلطي نو دې د پاره چې دی اگاهه د پاره سپریم جوډیشل کونسل ته دا لیټر لګلې دي او سپریم جوډیشل کونسل سره دوه لارې د هغه کې دا شی ډیسکس کیږي چې آیا دا شی شیدونه کیږي د دې روکتام څنګه یو ولې چې مونږه په شي کې خلکو ته وایي چې کته چرته دیول جج نو ایون گورنر او پریزیډنټ هم تا کال نشي کولای ته په آزاد حیثیت سره چې د قانون مطابق چې فیصله کوا تا ته بسوک سنوي ته انصاف کوا او کله چې په هاي کورټ کې دا شی غوي نو هغه د پاره سپریم کورټ سره یو سپریم جوډیشل کونسل او یو چې د 84.3 دی چې سوموټو نوټس والی چې آیا دا ایجنسو سره چې دی دا اختیار شتا یا د اغي نوم چې دی غلط میسیوز کیږي یا چې کوم زمونږ ریاست دا اوریدنه د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میا ګل حسن اورنګ نو آیا د دین ځان خلاصولو د پاره چې دغه فشار نوي په خلکو باندې نه لیدونکو چې کوم دغه زور دی د دې ختمول لپاره کمی لاري لټول پکار دي او د دې موقع نه څه فائدہ غستل پکار دي دا د چې په دې وخت کې چې وګوره دا یو بهترینه موقع ده زمونږ د جوډیشري مضبوطولو د پاره او د دې چې د یو پازیټیو میت اوس وګوره په دې وروستو ورځو کې پېښور هاي کورټ چې د جوډیشري چې د ډیره زیاته د الیکشن کې چې د هغه چې د ډیره زیاته هغه ته نقصان ورسولو ولې چې د خلکو اعتماد په پېښور جوډیشري باندې د نمبر په لاهور اسلام آباد او سپریم کورټ باندې چې د مختلف چې د اټمپټ وشو موږ ته اوس دا یو موقع راغلی دا چې دا چې د یو لیکلي ضابطه غشي چې کدا شي حالات راشي موږ به هغه انټيليجنس ادارې نه څنګه ویریفیکیشن کوو یا
چې کوم حکومتي ادارې نه دي هغه نه بسنګ ویریفیکیشن کو چې آیا دا پریشر ډیولپ کول چې د دې په نوم باندې کیږي یا چرتا دی په خپل باندې پدې شیدولو کې ملوث یو که چرته ملوث وي یا پکار دادا چې هغه ذمہوار خلکو خلاف چې د اکشن اخیستل پکار دي چې فیض آباد درنه کې یا پکويټا کې یا چې د موجوده شوکت صدیقی هغه کې کومه خبرې شوې دي دا اوس وخت رالو چې په دې وخت کې چې د بټونه والا تر دې حد پورې چې کم هغه شوې دي چې هغه شیدولو سٹاپ کړی شي او دا کچرتا په دې کې ایجنسی انوالو وي نو آیا هغه سره چې دا منډیټ ستدي چې هغه زمونږ په سیویلین ادارې کې ولې چې د یو ملک د کامیابی او عوام چې د هغه د کامیابی دارومدار چې صرف او صرف په یو اداره باندې چې هغه ته جوډیشري وي چې کوم کې چې د انصاف ورکړي کیږي کچرتا دا متنازعي نو بیا چې دی بیا به ملک او دا قوم چې د دې مستقبل بډر پیغشي چې کوم خاص پورې چې 7 and 8 هغه قانون بابت کې تاسو ویلې دا چې د یو سیویلین حکومت په وخت کې چې دی دا قانون نافذ کړي شوی او هغه نپس چې دی بیا په دې کې چې کوم امندمنت وشو نو هغه چې دی یو ډیکټیټر په وخت کې شوی هغه سره چې دی دا ټول ملک چې دی دا چې دی د آرمي په رحم و کرم باندې هغه کو پرې خودو نو کدا شو حالات دا چې جوړ کړ چې د آرمي کورټ ته چې دی کم ایکسټنشن ورکو یا کم قانوني تحفظ چې مخکې ملاو شو پارلیمنت ورکړ دا شی شیدونه اوس پر هغه کې چې دی پارلیمنت دی ته مجبور کړی شو چې هغه کې طرف بل آپشن ونه ولې چې اي پي ایس واقعي وشو په هغه کې دا شی حالات جوړ شو چې هغه کې چې دی بیا بل څه سیکنډ آپشن ونه ماته وای د دینه چې وایي چې ملټری کورټ ته جوړ شي موږ ته اوس سیویلین ادارې مضبوطول پکار دي د دینه بغیر بل خبره نه کیږي موږ په آرمي باندې یا انټيليجنس ادارې باندې الزام نه لګو خو په هغه په آړ کې په جوډیشري کې په مختلف موقعو کې دا الزام دی چې مداخلت شوه دي نو دې لپاره سپریم یو پښتنه هم دا کوم سپریم کورټ بار او زه د بار کونسل ممبر یم موږ د بار کونسل طرف ته چې دې هم خطونه ولېګل چې په دې باندې پوری تو باندې د اکشن واخیستل شي سو موټو اکشن دی واخیستل شي چې پبلک ته وښودل شي چې په هغه باندې په ټي وي باندې وښودل شي چې اصل واقعیات نوران خان صاحب یو طرف ته ښه اغه کې فرق کې ورته صحیح زما وزیر نوران خان صاحب اخرنی پښتنه هم دا کوم چې یو خو په امریکا کې د چا سره سو شو نغوي سی کورټ کنه یا ول سویو یا به تاسو سره په کورټ کې ملاويګم یا به جج ته زما عدالت یو باور ای په پاکستان کې په عدالت باندې به د خلکو باور څنګه وي د دې واقعي وروسته او کچرته د پی ټی ایم مثال واخلو یا د بلوچ میسنګ پرسنز دغه مثال واخلو یا په وړه صوبه کې یو جج د سیشن جج د وړه سیول جج دی هغه به دا فشار پریشر څنګه برداشت کوي د هغه چې دا فشار یا پریشر نه برداشت کوي دا غي سره سلار کېدل شي دا چې زمونږ داشه په جوډیشي سیستم کې پریشر وغیرہ نشتا دا چې دی په ملک په سطح باندې دا چې کم انټيليجنس په نوم باندې کم کاروایان کیږي کم یغه کیږي یا حالات جوړ شي د څنګه په الیکشن کې حالات جوړ شي په هغه باندې زمونږ هغه مایند کنټرول کیو دا شی کارو چې ادا آئین او د قانون مطابق نه وي دا شی وګوره په پارلیمنت کې چې دا کم چینج وغیرہ دي دې سره اوس وګوره چې دا کم حالات جوړ شي دي آیا په نور ملکونو کې دا ویل کېږي چې د په عدالت کې در سره وګورم الته کې ادارې مضبوطې دي الته کې په ادارو کې بے انصافي نشته الته کې سړی ته دا پته ده الته کې چې د تاخير کېږي شی لیټ کېږي او الته کې هغه ته دا یقین دی هغه په خپل ادارو باندې دا یقین دی چې ماته به انصاف ملاويږي دلته کې چې د په جوډیشي باندې د داشه حالاتو د وجنه خلک چې دی هغه بیا اعتماد کم کوي سپیشلی دا پولیټیکل کم فیګر دی چې دی پبلک ته دا وایي چې کله د دې په حق کې فیصله وشي نو دی وایي چې دا انصاف وشو او چې کله د دې خلاف وشي نو بیا دی وایي چې دا یو خاص فورس چې دی
هغه چې د پریشر بیلټ اپ کو داګه د وجه نه د ما خلاف فیصله وشوه مونږ ته پکار دي چې د ادارې د تقدس لپاره مونږ چې د خپل کردار ادا کو او دا چې د ججان خو منصفان دي انصاف ورکړي او که چرته دې ته انصاف نه ملاويږي نو بیا به چې د عوام ته څنګه انصاف ورکړي نو زما چې د هغه داده چې مونږ ته پر امید کېدل پکار دي او دا سوچ لنر پکار دي چې په دې وخت کې چې دا څومره آگاهي وشوه نو د دې نه پس چې د سپریم کورټ کا خپل کردار ادا کو او د ملک ټول ادارې د سپریم کورټ په شا ودرې دي نو اغي بداشه بایلات جوړ کی چې آیا څوک چې دی په کم اختیار دي د کم ادارې کم اختیار دي په بل ادارې کې آیا دي مداخلت کولی شي او کني شي کولی او که چرته نشي کولی او کړی وي د هغه چې د آرټیکل 6 لاندې راځي کنه دا چې دی عمده شي ساتل پکار دي نو پتا حالاتو کې نن چې د اقدام وشو نو راتلونکي وخت لپاره بچ دي ټول خلک په دې ادارې باندې اعتماد ساتي چې چرته دا چې ونشو نو بیا بچ دي څنګه چې په خیبر پختونخوا کې په یو وخت کې د طالبانو په شکل کې د دهشتګردو په شکل کې په خلکو ویلې چې درخواستونه په عدالتونو به وو او الته کې بلاړو و چې موږ درخواست ورکو چې موږ ته انصاف ملاوي ولې چې پاګه کې نه هغه تدې نو کنن چرته سپریم کورټ خپل کردار ادا کو نو هغه د وجې نه بچ دي دا شی خلکو په څیر خلک نه دي زمونږه یو سیستم شته دي صرف چې دا مداخلت او دا شیدونه پکې ختم کړي چې بهترین جوډیشل سیستم دی مونږه پولیټیکل لیډرانو ته وایو چې تاسو د خپل پولیټیکل سکورینګ لپاره خپل ادارې کا هغه جوډیشل شو کا هغه پارلیمنت شو کا نور ادارې شي په هغه باندې بلا وجه چې د الزام نه دی لګول پکار او دې ججانو ته چې دا اپریشیټ کو او موږ وایو چې د دې ججانو په هغه کې چې ریفرنس پریزیډنټ لګي یا سپیکر لګلی شي سپریم کورټ آئین مطابق ولګي چې په دې باندې هغه جوړ شي لا عمل جوړ شي چې څه کول پکار دي او چا څوک دی مواجه دي ډیر زیات مننه کوم نور علم خان صاحب د وخت را کول یو جهان مننه د دې وختونو کوریدونکو زموږ نور علم خان صاحب د خبرې تاسو اوریدلې د پیښور های کورټ وکیل په دې اړه باندې چې کوم خبري هم هغه وکړل نو هغه هم دا ویل چې دا یو خمو خره چې د نه فائدہ واخیستل شي نو یو خبر پښتونخوا خبرونه وخت پای ته رسیدلې د پسې یو غنټه وروسته تاسو د ډیوالو سمې خبرونه د ډیوا هم کار منظم شهید وړاندې کوي په دې کې د پاکستان د سیاست د ډیوال موضوعاتو باندې هم خبرونه ویډیو تاسو فیسبوک ټویټر خواني ټویټر انستګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ خپل ملګرو سره شریک کولای شئ د خبرونه سرزن سرلا خان د خبرونه پروډوسر محمد علمگیر خان او انجنیران تاسو ته اجازه ورکړو خدای پامان په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو Thank you.